السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی کومه مسله چې د مونږه په اورمړ قوم باندې د ګیس راغلی ده په هغه اړه باندې نن سنګي پارس خان لراغلی او پښتانه چې کوم دي که چېرته دا دوزخ کې واچولی شو یو متل مثال دی او کم پښتون ته آواز وشو چې دا پلانې دی د جنت ته راوخیږي نو وایي دوی ته چې کوم دی بغیر د دغه پښتنو نه د بل چا ضرورت نشته ځکه چې همدغه پښتانه به د خپل پښتون د خپې نه راکاږي او واپس به د جهنم ته راغورځوي جنت پرېښو ته به هم پرې نه دي دغه زمونږ سوچ دی دغه زمونږ مایند دی د مونږ په دې کلي کې یوه انسان داسې هم موجود دی د سنګي پارس خان په شکل کې چې هغه د دې ټول څیز نه واقف دی د هغه نه نن معلومات کوو کومې خبرې چې کومې هلې ځلې دوی کړي دي د ګیس په هکله هغه به هم راته دوی وایي او چا سره یې خبرې اترې کړي دي څومره پریشر دی څومره کمی دی هغه ټولې خبرې به مونږ ته دوی کوي سنګي پارس خانو السلام علیکم وعلیکم سلام دلشاد بھائی ښې جوړې زه خو اول تا شکریا ادا کومه چې د مونږ قوم کې هم داسې یو کس راووتی دلشاد په شکل چې هغه هر شیز ته مخکې کیږي نورو خاص هم شا کړي درته خو شکر وباسو مونږ دې باندې تا شکریا ادا کوو چې ته د ګیس بجلی د هر څه خبرو ته راوړاندې شوې نو زه تا ډېره شکریا ادا کوم دلشاد بھائی صحیح ډېره مننه سنګي پارس خان دا راته ووایه لکه په دغه سیس کې چې کوم دی تاسو ته د هر سیس پته ده د دغه ګیس په هکله باندې چونکې وخت شو چې مونږ تاسو په دغه کې وینو او هر سړي ته دا پته ده خدا راته ووایه کوم ګیس چې د ورمړ قوم په نوم باندې راغلی او نن هغه ورمړ قوم د ګیس نه محرومه دي کله وایي چې پریشر نشته کله وایي صوبې کې نشته کله وایي پېښور کې نشته په دغه اړه باندې د تاسو رایه څه ده څه میسج ورکول غواړئ لکه په د دې خلکو د مایند چې کوم دی دا ذهن دا لږ کولو کوي په دغه خبرو باندې چې کمې شته ګیس شته او که نشته دلشاد بھائی ډېره ښه خبره دې وکړه خو زه به دا ووایم ما د درو کلو ورمړو ته چې دا پښتانه دي د اورمړ اتحاد چې څه ټایم نه ووتو شروع شو د مونږ به انشاءالله هره مسله حل کیږي د نورو مونږ ته ټوله شا کړي وه مونږ خپل کور نه بار کسانو له لاس ور کړی هغه بار مونږ اوس پرېښو خپل قوم له لاس ورکړو ښه ګیس شته خاري کلا د ما نه وروستو ده هغه له ګیس ورځي او ماله نه راځي اول ناول ورمړ بالا شټاپ کی دا کوم اډه چې مونږ ته لګېدلې ده نو دا اډه غلطه ده ډایرکټ پیپ د 8 انچي نه والي د ما کلي له د ویر کې 4 انچي پیپ له د لوب ورکي که نه ښه ګیس ډېر دی دلته بلکې تاسو وګورئ چې دلته کې مرزا کلي باندې څه ټایم ګیس راغو د 8 انچي نه د 16 انچي نه نو د ورمړو لوب پکې پیله لیکلی شوی ولې هغوی د مونږ لوبونه کو ښه ډېر ګیس دی زه دا وایم هر ځای ګیس شته خو صرف درې کولو ورمړو ته نشته نن تا ته دا پته لګي چې په پېښور کې هم چې کوم دی نو دوی وایي چې ګیس نشته دی نو دې سر ته به څه راشي تاسو ته پته لګي چې په پېښور کې ګیس شته دی یا څومره دی پېښور کې ګیس نشته خو یو ټایم نشته لوډ شیډینګ دی که نه نو لوډ شیډینګ نه بغیر خو ګیس شته که نه نو مونږ خو دا یو کال شو چې د مونږ په کلي کې ګیس نشته د مونږ په درېو کلو ورمړو کې نو دا یو کال نه خو لوډ شیډینګ نشته که نه دا خو اوس دا میاشت دوه کېږي چې لوډ شیډینګ زه ټایم له خو راځي که نه ګیس تاسو کومه خبره وکړه چې یاره په دلته کې 1000% او هغه چې کوم دی بیا پنجاب ته دغه څه کیسه ده 1000 پاؤنډ ګیس ته دا د کرک نه راځي ما سره یو ویډوم ده پېښور ته ټولو ته 75 پاؤنډ ګیس پکار دی د پریشر به ختم مونږ درې کولو ورمړو ته 5% پاؤنډ ګیس پکار دی د ګیس به پوره شي نو دا نور څه شو 925% پاؤنډ څه شو دا صرف پنجاب ته لاړو د مونږ کلو ته رانغو مونږ خیبر پښتونخوا ته ولې نشته ګیس زه به درته یو ویډیو ښیم دا ویډیو ته وګوره چې دا شته که نه د کرک نه ګیس راځي که نه په دغه اړه باندې تاسو لکه چې کوم څومره حده پورې پوهیئ د دې کلي چې کومو خلکو کومو مشرانو ته تاسو ویلي دي چې یاره لکه روزئ دا لین ټیکو ما هر چاته ویلي دي هر سړي دروازه ما ټکولې اول د ما ګیس نشته دا کالو شو زه بیلونه ورکوم ګیس نشته دا خبر نه سلینډر راوړم د ما د ټول کلي کې اوبه دي د ګیس به ځای اوبه راځي خو دا پیپونه د بدل کې پلاستیک دي کې
ولې نشته ایم پی ای سره پڼ شته ایم ایم ای سره پڼ شته دا ټول ښار ټول علاقو ته پلاستیک پیپونه کو خو موږ دې کلي کې دم کې دا اوبه به هم تې وځي ټانکې بس دی دا خو سپیر شو که نه ګیس هم شته هر څه هم شته دا پیپونه بدل کړي مین مسله د موږ د ورموړي سټاپ ته او د دې ځای نه ونیسه بیا د پندو چوک ده چې دا مسلې حل شي ښه چې یو هم نشي کولی نو 16 انچي نه چې کم پیپ کچوړۍ ته راغو دغه ته موږ ته ورموړو ته لوب منظور شوی دی دا لوب د موږ نه وکړي د ګیس مسله ختمه شوه راځه زه دې بوزم چې ګیس شته یا نشته نو ټیم له خو راځي که نه خو یو کال شو چې د موږ د 3 کلو ورموړو سر خوړلی دی ګیس یې نشته ښه ګیس ډېر دی کې د مونږ چې کوم ایم این ای د ارباب په د هغې پکې سلاس شته د ښېګړې یا د بد نو ارباب صاحب ولې نه چې کای کار کولی شي خپل پڼ دې جمع کړي 3 کلو ورموړو ته پایان کې خو پلاستیک دی د 2 کلو ورموړو ته اوسپنه ده دې کې ټولې زیان لیک دي اوبه تللي دي ګن تللی دی ډېر زمانې پیپ شو که نه دا د خپل پڼ جمع کړي پلاستیک پیپونه دی وکړي د دې اډې نه یې ټیک کړي ګیس ټیک ټاک دی دا اوبه هم ختم شي پریشر به هم صحیح شي دغه ولې نشي کولی چې کوي زندۍ سره چې کومه تاسو والیات کو کاډه مو یاده کړه لکه د دې مسلې حل څه دی هغه حل مونږ ته د دې کیمرې په سترګه باندې ووایي د کوم ځای نه به کسان را شروع کېږي کوم ځای ته به راځي ګوره پهله زندۍ سر کې دا صابون کارخانه چې دا دلته کې غټ وال لګېدلی دی صرف کچن عمره ګیس مونږ ته راپرېږدي د دومره علاقې ته نور ګیس یې ټول بند کړی دی د دغه ځای نه تر دغه پورې ګیس راشي ګیس نور دې مخ ته نه راځي بیا بله مسله دا ده چې جمیل چوک نه به مونږ ته ګیس راتېځئ د هغې نه پس به د پندو چوک ته راتېځئ دې مخ ته بس او بیا به د ورموړې سټاپ ټیک کوي خو مخ ته د مینا مسله چې ده هغه ډایرکټ ده هغه هم د اډو مسله ده اډې کې به هغوی له کار کوي اډه به ډایرکټ کوي ورته که د پایان دی هغې ته به مډه ډایرکټ کوي 8 انچي کې ښه ګیس ډېر دی خو چې نورو له نه ورځي نو څه په دې کې سنګي پارس خان تاسو څه کردار ادا کولی شئ هغه راته ووایي زه دا کردار ادا کولی شم ګوره که په ما هر څومره خرچه رسي زه تابعدار یم زه منمه خو زه دې کمپنۍ ته سوال کوم چې خیر دی دا 3 کلي ورموړو دومره بېوسه نه دي دومره بېخونده نه دي خو دا اوس داسې شو چې مونږ بل خپل لاس بل سړي له پردي سړي له ورکړی دی اوس مونږ ورمړ اتحاد جوړ کو حکومت ته او کمپنۍ ته دا سوال کوم چې ما دومره مه مجبوروئ چې زه په خپله پاسم او د 3 کلو ورموړو دا ګیس په خپله راپرېږدم مهرباني وکړئ چې دا ګیس راپرېږدي ټولو هېچا خشاکونه نشته څوک غریبانان دي او بیل خو درکوي په 3 کلو ورموړو کې د هر شیز دغه خو د ګیس غلا نشته چې څوک وایي د ګیس غلا ده ماته معلوم که 5 ډنډې په 3 کلو ورموړو کې د غلا نه دي لګېدلي هم داسې به لګېدلی چې چا به ترې میټر وړی لا به هغه به ضرورت نی غلا ګوره د ګیس دلشاد بی د مونږ په 3 کلو ورموړو کې د ګیس غلا نشته راځه ماته دی وښایي که چېرته د دې 3 کلو ورموړو دا مشران چې کم دی د دوی دا مسله د ګیس محکمې سره حل نشي او دا د تاسو دا ذمهداري چې کومه ده دا د 3 کلي ورمړ دا مشران چې کوم دي دوی والي دا کار تاسو کولی شئ چې د ورمړ قوم ته دا ګیس بحال شي جی خو زه به دا ووایم زه هر زه به ورته طریقه ګیس کمپنۍ ته وښیم چې د دې ځای نه کوم ځای نه دغه وال ډېر ګیس کمپنۍ ته مو پته نشته دی نه هېر شوی دی چې دا وال دلته راښکاره کوي دلته کې وال لګېدلی زندۍ سر کې صابون کارخانې سره دې به هم صحیح شي اډې به هم صحیح شي چې اډې ډایرکټ 8 انچي نه دی له لوبونه ورکړي نو د دې ټول ګیس به صحیح شي خو د مونږ مسله به دلشاد بی صرف دغه کم چې مرزا کلي باندې ګیس راغو 16 انچي نه او دا لوبې ورکو 3 کلو ورموړو دی د کچوړۍ دی ټولې دنیا به ګیس صحیح شي واحد دغه علاج دی زه کمپنۍ ته خواست کوم چې دغه لوب مونږ له راکړئ 2 پیپونه مو ایښي دي دا ټچ کړي 3 کلو مسله هم حل شوه د ټولو خلکو حل شوه د مونږ منسټران چې کوم دي که اوس خوشدل خان دی که ارباب امیرایوب دی ولې د دې خلکو په دې مسایلو باندې دوی د سترګې پټې کړي دي او راوچتېږي نه اواز نه راوچتوي منډه نه کوي مرسته نه کوي څه وجه کیدی شي نو دلشاد بی هغه ته پته ده که نه چې دا بس یو بیا واس پسې دي یو وایي چې بس زه د پسې ماله وټ راکوي نو یې څه ضرور دی چې تاله مسلې حل کړي که چیرې مونږ داسې ورمړ 3 کلو ورمړ اتحاد دا مونږ کامیاب کو یو اواز مو کو نو مونږ له به بل ځای خلک به مونږ له راځي چې مونږ دا مسلې حل کوي اوس مونږ خلکو ته چې مونږ له مسلې حل کوي مونږ 3 کلو ورموړو ولې لږ کوټ دی سو ایم پی ای راځي مې پې راتلی شي ولې نشي راتلی دا مونږ خپله لاسه دا کار کړی دلشاد بی صحیح کتونکو دا سړی مې درته د کیمرې په سترګه باندې خاص کر د 3 کلو ورموړو د خلکو ته ذکر راوستو چې د دې سړي په لاس کې کار شته او په دې سړي کې پاور هم شته خو
د سړي د تر نن تاریخه پورې چې کم دی نو څوک راغلي نه دي ده ماته کسان په دې خپل عمر بالیا کلي کې مخول چې اوه اته میاشتې چې کم دی دی ته ما دا چغې والي دي چې راځئ روځئ ده ته د دې والونو هم پته ده دی ته د دې ګیس هم پته ده او دی دا دعوه هم کوي چې ګیس شته خو زمونږ د تپوس کولو والا څوک نشته مونږ باندې چې کم ظلم کیږي د دغه ظلم خلاف چې کم دی د اواز اوچتولو والا څوک نشته یو دلال شي او بل ریبار شي نو د کیمرې په سترګه باندې سنګي پارس خان تاسو ته ما وښولو د دریو کلو ورمړو چې کم مشران دي سړی مې درته وښولو تاسو دا سړی له ګلاس کې والی دا سړی به درله انشاءالله د دې کلي او د دې ګیس په حق کې ډېرې مسلې حل کړي په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیمو اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو